مسایلو سره سره یو 2-3 ورځې مخکې په سرډیرو کې یو واقع شوې ده، په هغې باندې هم لږ خبره کول غواړم. د دې حکمران جومات چې کوم وایي چې مونږ ډېر د انصاف دعویدار یو، او دا به یې وایي چې یاره مونږ په سرکاري دغه کې هېڅ قسمه مداخلت نه کوو. د دې یو کس راغی او یو اخبار صحافي او د هغه رور یو دوکاندار هغه د هغه په دوکان کې راغی، هغه هم وهل، هلته کې تشدد یې پرې وکړو. بیا د هغې نه پسته هغه خپل دفتر ته هم بوتلی دی، هلته کې پرې نور تشدد کړی دی، صرف دې لپاره چې هغه صحافي به کیدای شي د دوی د پارټۍ خلاف څه خبر لګوي. په هغې باندې خبره دغه نه شوه چې هغه صحافي FIR وکړو. نو دا د انصاف دعویدار خلک چې دي، دا سلیکټډ MNA-ګان چې دي، دی ورغلي دي او تاڼې نه همغه وخت کې هغه راخلاص کړی دی، او دویمه ورځ بغیر څه دغه ضمانت هم شوی دی. یو خو زه د دوی نه تپوس کوم چې دا د مدینې ریاست هغه دغه دی چې په هغې کې یو کس سره زیاتۍ هم وشي او چې هغه د ریاست نه یا د حکومت نه دغه وکړي چې یاره زما سره زیاتۍ شوی دی، نو الټا هغه باندې نور هم دغه چې د هغه مخالفینو سپورټ وشي. یو خو د دې جواب د مال راکړي چې دا د مدینې د ریاست هغه بنیاد دی. دویم دا هم ته تپوس کومه چې بی ستاسو هغه خبرې وه دغه کم ځای ته لاړل چې تاسو داسې دغه کوئ، او په دې کې د انتظامیې نه مونږه ګیله ده چې بی انتظامیه خو چې دا هغه د ټولو وي، نو پکار چې هغوی خو یو کردار ادا کړی وي چې چا سره زیاتې شوي دي چې د هغه تپوس یې کم از کم کړی وي. ډېر عجیبه دغه شوي دی. زما خو دا خیال دی چې داسې واقعاتو کې روز پر ورځ اضافه کېږي لګیا ده، مختلف واقعات. دلته کې زمونږ په علاقې کې هم داسې بعضې واقعات شوي. په دې باندې د ضلعې دلته کې دا 2 عهدیداران ناست دي، دوی ته هم زه دغه کوم چې خپل تنظیم سره خبرې وکړي. یو زما خیال دی چې د آل پارټیز کانفرنس په دې باندې راغوښتل پکار دي، او دا کم قبضه مافیا او دا نور څیزونه چې دي چې دوی چې دا کم حرکتونه شروع کړي دي او دا کم د حکومت طرفه زیاتۍ کېږي د عوامو سره، خلکو سره، چې په دې باندې د رايوځای شي چې ټولې پارټۍ په دې باندې یو مشترکه موږ سټانس واخلو، ځکه دا زموږ ټولو فرض جوړېږي چې دې لپاره موږ دغه وکړو. ما هغه صحافي سره په خپله خبرې هم کړي دي، موږ د پارټۍ وفد مې ورلېږلی دی، او زه به په خپله هم هغه له ورځم به هغه سره به هم دغه کوم، او داسې چې څوک هم مظلوم وي هغې سره به موږ ودرېږو به، او موږ به د هغه تپوس به کوو که نور څوک تپوس. عزتمندو، د عالمي دنیا ریپورټونه چې رالل وایي چې یاره کرپشن په دې ورځو کې دې حکومت کې زیات شوی دی، نو ده سره کم جواز پاتې شو چې دې دغه ځای کې اوس ناست دی. همدغه وجه ده وروڼو چې ټولې پارټۍ را یو ځای شوي دي او دا دغه کوي چې یاره مونږ به اسلام آباد ته ځو او هغې پورې به واپس کېږو، نه څو پورې چې دننه مونږ استعفا نه اخیستلې، ځکه چې دې اوس د ملک لپاره. په دغې سره سره زه دا وینم چې خصوصا مونږ پښتنو کې ډېره زیاته مایوسي راغلې ده. نګر دا خلک چې دي په دې خبرې باندې پوه دي چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو چې کله مو ته موقع میلو شوې ده د دې قوم د دې علاقې خدمت یې کړی دی او دلته کې ترقي راوستلې ده، دلته کې خلکو له روزګار ورکړی دی. خان شیرپو قومی وطن پارٹی زندہ باد، قومی وطن پارٹی زندہ باد.